محترمو په یو اهمه مسله ته خبره کومه. ډېر ملګري د دې تپوس هم کوي چې یاره مولانا صاحب د ترخونو دا ویښته شو یا د نامه نه ښکته چې کوم ویښته دي د دې د ورځو مقدار څه دی، څومره ورځو کې دننه به دا صفا کوو، او د دې ویښتو کوم حدود دي، چېرې د کوم ځای پورې به دا ویښته لر کول غواړي. ډېره اهمه مسله ده. ډېرو ملګرو سره دا ویډیو شیر کوي، اکثر ما سره واټساپ باندې یعنې رابطې کوي. هغوی د ورځو تپوس کوي ډېر ملګري چې څونه ورځو کې به دا لر کول غواړي، او آیا چې موږ دا ویښته لکه لر نه کړو نو په دې کې ګناه شته او که نشته. محترم الاول خو دا خبره تاسو واورئ، د دې حدود درته ښیم چېرې د دې حدونه کم دي. نو د ترخونو چې کم ویښته دي د دې حدود خو ښکاره دي، چېرې په ترخ کې کم ویښته دي نو دا لر کول دا چې کم دی نو دا واجب دي. بله د نامه نه ښکته چې کوم ویښته وي، نامه نه ښکته د نامه نه ښکته او د شرمګاه سره آس پاس چې کوم ویښته دي دا لر کول هم واجب دي. یا د ډک متیازې سره آس پاس چې کوم ویښته دي د دې مقصد اصل کې دا دی چې یاره په دغه ویښتو کې کوم نجاست پکې نښلي، پاکي نه راځي نو دا لر کول دا لازمي دي. دا مستحب طریقه ده چې هر هفته سړی لر کړي. که هر هفته لر نه کړي نو 15 ورځې پس خامخا لر کول پکار دي. بیا موږ او تاسو ته فتاوو والا یعنې علماو دا لیکلي چې 40 ورځو کې دننه به دا خامخا لر کړي. که د 40 ورځو نه سیوا موده تېره شوه او تا دا ویښته د ترخونو یا د نامه نه ښکته دا فاک نه کړن دا مکروه تحریمي دي، یعنې حرام کار دی. او د دې لر کول دا واجب دی، دا لازم دی چې ترخونه پاکول یا د نامه نه لاندې چې کوم آس پاس لکه نور تاسو ته حدود معلوم دي. خو بعضې ملګري چې کم دی نه هغه دا تپوس کوي چې مولانا صاحب ډېر ملګري پکې اکثر بیا دا پتونان صفا کوي. نو پتونان صفا کول ته یعنې څه حاجت نشته، دغه چې ونشي نو ښه خبره ده. ځکه د دې هر حدود دا چې کم دی نه هغه معلوم وي چېرې دې حدود دا موږ ته شریعت ښودلي دي. د نامه نه ښکته واله که ستا چې کم دی نو د دې اندامونو سره کم ویښته دي او کم صفایي راځي، تا ته اوس پته لګي چې د دې دا نور ویښته چې کم پاتې کېږي نو دا معنی لکه ګنده کېږي نه، زه پېژانده یعنې میتیاو سره یا د استنجا سره که نه د دې هغه صفایي کې لږه چې دا لر شي نو صفایي ښه راځي. مقصد یې دغه دی. نو حدود یې دا دي، تاسو ته ما حدود وښوده چې نامه نه ښکته تر دا ډک میتیازې پورې تشو میتیازو آس پاس که دا د نارینۍ او که دا د زنانۍ. خو اوس نارینه دې دپاره به څه استعمالوي چې دا لر کړي. نارینه دپاره بلیډ یا هغه لیزر چې ورته وایي کوم مشین دی په هغې سره ترخونه شو یا د نامه نه ښکته ویښته دا صفا کولی شي. زنانو دپاره 2 اختیاره دي، که دا فرض که بلیډ استعمالوي یا لیزر استعمالوي یا هغه بال صفا چې ورته وایي چې ویښته صفا کوونکي یو پوډر دي هغه استعمالوي نو دا دواړه استعمالول شي، علماو لیکلي دي. نو محترمو په 40 ورځو کې دننه دا ډېره اهمه مسله ده. ما نه تپوسونه خلک ډېر کوي 40 ورځو کې دننه به دا صفا کوي. فتاوا دارالعلوم دیوبند لیکلي دي چې یاره هره هفته صفا شي نو ښه خبره ده. که بیا هره هفته نه وي لکه مستحب طریقه ده نو 15 ورځې پس خامخا صفا کول پکار دي. که بیا دغه نه میاشت پس یې کوه خو 40 ورځو نه وانړی بیا مکروه عمل دی. بیا که ته عبادت هم کوې نو هغه دې پرې مکروه کېږي دا ځکه چې ستا صفایي بیا نه راځي. او دا چې 40 ورځو نه واوړي نو دې سره چې کم دی دا بدبویي هم پیدا کوي او دا چې کم دی نو نور هم په دې کې نجاست نښتلی شي. نو ښه خبره دا ده صفایي دا پکار ده او چې څوک صفایي کوي د الله هم هغه بنده خوښ دی. نو موږ تاسو له پکار چې دا ویډیو ملګرو سره شیر کړو ځکه چې د دې حدود مې هم درته وښوده د دې طریقه. او که بیا دا لر نشي دا مکروه عمل دی. عبادت لکه مونځ شو، تلاوت شو، ذکر شو، دا سره بیا مکروه ګرځي. نو موږ تاسو له پکار دي چې د دې حدود یعنې ترخونه خو ښکاره دي خو د نامه نه ښکته تر د ډکو میتیازې پورې چې کوم آس پاس د دې ویښتۍ دا صفا کول دا واجب دي. دا په نارینه هم او دا په زنانه هم. ډېرو ملګرو سره ویډیو شیر کړه. الله خوشحاله